نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد. وما يوجد من الألم في المضروب عقب ضرب إنسان والانكسار في الزجاج عقب كسر إنسان قيد بذلك ليصلح محلا للخلاف أنه هل العبد فيه صنع أم لا وما أشبهه كل ذلك مخلوق الله تعالى. مسألة داسي رسيب عليه رحمتا سنجد مسألة سمخونا مسألة داسي رسيب عليه رحمتا رادا چته یو سړی لرا سوک ورکی تب ظارف شي او غبا نو دی مضروب باندې با علم درد وی کنام د انسان د ضرب نه بعد چې کوم علم محسوسیږي نو دا ضرب خطا وکړو دغه علم چا وکړو یا تا د شیشې ګلاس او ورته قار شولې او چې خړس مکه د دې را اخلاص کو نو دا خو تا را اخلاص کو خو چې دا د شیشې دا ګلاس تلی ونی لاړې دا تلی ونی چا بوت لیکن د بنده صنع له تدخل شتا کنشتا یا چا یو سړی باندې په تمانچا دز وکړو نو دز خدا وکړو دا راته وایا چې دا قتل شنو دا قتل چا وکړو نو دا ټول مخلوق د الله جل جلاله الله تعالی د دې بنده د دې فعلم خالق دی دا د چې کوم ضرب ولګاو او بیا چې د مضروب کم دردونه دي نو د دغې دردونو خالقم پروردگار عالم جل جلاله دی او دی انسان چې دا کما خیخا ویشتلا د دې فعل د ایشتلو خالق الله هغه شیشه کې انکسار ماتواله راله نو داغي دغه ماتېدلو دا فعل د الله جل جلاله دی دا زمونږ عقیده شو معتزله عقیده بدله ده نو فرمایي وما یوجد آغا چه مندلے شی من العلم ده درنا ومضروب کے عقیب ضرب انسان او دارنگ انکسار راشی پزو جاج کے عقیب کسر انسان قید بذالک مقیدی کپدی بانی نفادی چه صلاحیت وسیم اوی نسی چه محل شی دپارا ده خلافی پدی خبر کی چه هل انه هل للعبد آیشتری ده بند ده پارا فیه پدی که صنعون صنعا ام لا او کنشتری او آغا چه کم مشابی ویلک موت شو اشبهه د دې سم مشابه وي لکه موت شو عقیب القتل چې چا قتل وکړ دا غنه بعد موت راځي كل ذلك مخلوق الله تعالى لما مر وجزاء دلیل چې دې شی چې خالق هو الله تعالی وحده یو الله جل جلاله دی دا کل ممکنات چې مستنده الذي استناد چې الله تعالی ته بلا واسطه دې استناد چاته کیږي والمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله قالوا إن كان الفعل أستاذ فعل الله بتوسط فعل آخر وهو بالطريق المباشر وإلا فبطريق التوليد دا خود منگا استاذ مذهبو چی ضرب دا دی فعل خالق شوک دی دا دی علم فعل اللہ معتزلہ نتا تپوزا کا معتزلہ فرمائی هغه کوی چې دا بندا د دې خپل فعل اختیاري خالق په خپل باندې دی نو ضرب د دې خالق بنده دی په طریقې د مباشرت سره او د دې ضرب په واسطه باندې په هغه مولا پالک کې دردونه شروع شو نو د دغه په خالق هم دا بنده دی او په طریقې د تولید سره د دې ضرب نه هغه دردونه پیدا شو د دې ضرب نه هغه دردونه پیدا شو نو فرمایم
والمعتزله معتزله چې دي لما اسندوا ورکل چې دي اسناد کړي د بعض افعالو الى غیر الله تعالی غیر د الله تعالی غیر د الله تعالی دیو چې کوم دی د وسڅوي الکا نو دی وای درې قسمه فعلونه دي درې قسمه د یو قسم فعل خالق بندن دی او د دې دوه قسمونو فعلونو خالق بندن دی یو فعل اختیاري چې کوم د اوکو نو د مباشرت اوکو د گزار اوکو د خالق همدار بل چې د دین کم شی بل پیدا کیږي لکه علم او درد یا انکسار په شیشه کې په طریقې تولید سره دغه مؤلت فعل د دې خالق هم دا بنده دی صرف د استراری د دې خالق دا بنده نه دی حالو نو دیو دا خبره کړي ارکل چې دی اسناد کړي د بعض افعال غیر الله تا نو قالو دی ویرین کان الفعل کچته دا فعل صادرن صادرو عن الفاعل د فاعل نه خن فتوسد د فعل اخر سره لکه ضرب د دنا صادر دی او دارنګي چې صادر دی مولا صاحب قتل چې صادر دی صادر دی عن الفاعل لا بالتوسد بنا دا فعل د شو دی خالق دی نو په هو به طریق المباشرت دی او الا کفمنس کې توسط د بل فعل راغلی نو په به طریق التولید دا دل چې دی نو د دې کې واسطه د ضرب راغلی دا او دا انتصار چې دی نو په دې کې واسطه د ضرب راغلی دا او معنا دا چې دی واجبای معنا دا چې دی واجبای فعل د پاره د پای او دی واجب ایوجبا څنګه ده معنا یې سره ایو جبا فعل واجبای فعل کم فعل چې د فاعل د پر راغلی چې شی واجبای فعلا اخر بل فعل درا لکه حرکت د ید واجبای حرکت د مفتاح لره تا دا غوتی دا تاو کړی دا غوتی تاو کړي نو غوته سره چابیم تاو ډک چې تا ته چې کولاو شو نه صاحب وای دا د کولاو دا دوه پیونه د دې باندې او دون دا چې دا لاس خپل دی او دا دغه چې تاسو دا د څه د وجې نه تاسو له مولا صاحبه ومعناه معنا دا چې واجب کی فعل لفاعله فعل د پاره د فاعل چې کوم راغلی دی فعلا اخر واجب کی بل یو فعل لرا لکه حرکت د یت چې دا واجب کی حرکت د مفتاح لرا نو دا علم يتولد دام پیدا کیږي د ضربنا او دا انکسار چې دام پیدا کیږي د کسر ما تولنا وليس ندی دا دوانا کم دوانا دا ضرب او دا علم او دا کسر او دا انکسار للمخلوقین الله تعالی وعندنا او فريض من باندې کل بخلق الله تعالی لا سنا د پاره د عبد په تخلیقه په پیدا کولو د دې ځوان په علونه د چاش کاسب بنده دی خالق څوک دی الله پاک دی او معتزله ما ګان څه وایي چې د ځوان خالق څوک دی بنده دی لا صنع للعبد في تخليقه والاولى بهتر دا و چې نه مقید کړي دا ټکي په تخلیق باندې تخلیق مخلوق پکې چې نه ویل نو خوا یا انما ذکا اغه يسمونه چې دی مسما کوي دی لره متولدات دی چاته وای علم تا پس د ضربنا انکسار تا پس د کسر لا سنا للعبد فيه نشته سنا د پاره د عبد فيه بلی کې اصلا بالکل هر چی تخلیق دے تخلیق خو ځکه نشته په استحالته من العبد تخلیق خود عبد د محال دے اول چې اکتساب دے اکتساب هم ځکه نشته په استحاله الاکتساب ما اغلی قائما چې کوم قائم په محل د قدرت پور زمو استادونه قدرت ته چې سړي د باغوزه اول اوس هغه درد من کول زما استاد وس نه دي ځینې کله سره دونه کلک چې د سکان ورکوا او غنه کوي ګان ورکوا او هغه دغه او کله نه کله انسان ولا او غمر نشي ډیر وخت د نن یو سپیندیش کال وړاندې زمونږ په دې علاقه کې یو شریک کسان د توشي په شریک باندې سلامت نغو د څوته ویل کېږي لخر څوته ویل ډیر مخلوق او ډیر د زی ویشتو او بیا هغه ژوندې پاتې نو کله دې غالبا چې وسم باندې د کوڅه بل کالي پاتې نو
دا اشتل د بنده په وس کې دي خو وجل د بنده په وس کې چاله شکر کول د بنده کسب خوده هغه باندې دردونه راوستل دای کسب دای نه دی لا سنن العبد فی اصلا هر چې تخلیص پر استحالته من العبد هر چې اقتصاد پر استحالته اکتساب د وجه محالوالي د حساب د اغه شنه ليس قائما بمحل وجه هذا الذي وجنا لا يتمكن العبد قادر اذا بندا عدم حصول د دینا کی دي شي د اړو له حاصل نشي درد اړو لران شي په خلاف د افعال اختیاریه او د دینا موسی استاد قم باذن الله درې پیرونو بیانو که څو پیرونه یې ټوټل بس قابو کړی دی خو چې لږ دی یو قف چې ډېر څکلی دی فعل اختیاري بل فعل مولد د دې فعل نه چې کوم پیدا شي هغه درد او ماتېدل وغیره او بل استراري د دې درې وانو خالق الله دې که دې درې وانو خالق بنده دې زمونږ مذهب دا دی چې د دې درې وانو پیلونو خالق الله رب العزت دی او د معتزله‌ګانو معتزله مذهب دا دی چې د دې پیل اختیاري او د پیل مولد خالق بنده دی او د دې فعل استراری هغه بنده نه دي کسب لرا شالکا تاسو اهل سنت والجماعت په دې درې وانو پیلونو کې درې وانه پیلونه کسب د بنده بولای کنا کم کم بولای کم بولای دا فعل اختیاری کې ده دا کسب دې د پاره ده عبد او دا مؤلد او دا بل ته په حساب ورسېدي هغه کدي بل طرف ولا پاتې دي مو دې یتیو ته وایي مجاسب شي وایي آسان دي کې نظر څو قسمه باندې پیاله لري کم او بل مؤلد او بل استراری دي منګه مذهب دا دی چې د ټولو خالق یو الله جل جلاله دی او د معتزله هغه څه وایي دا اولنې فعل اختیاري خالق الله دی نمبر 2 د فعل مولد خالق نه بنده دی د فعل اختیاري خالق بنده دی د فعل مولد خالق بنده دی صرف د استراری والا خالق الله رب بل حاجی کسب کی ہوا ہے چې دې کاسب څوک دی دې ټولو نه د فعل اختیاري کاسب بنده دی د مولد او د استراری کاسب بنده نه دی دا خبرې وسم چې نه یادېږي بیا به نه یادېږي نو دا پیرونو پیژنئ چې دا کم فعل اختیاري دی که په مباشرت سره وشي خپل لاس وي سړی وکړي او بل فعل مولد چې د دې نه بل کم فعل پیدا شي استراري خدا ده چې به انسان په دغه کې نه وي وس دس کې نه وي نو دا ټول حکم دا بیان شو والمقتول او هغه انسان چې هغه قتل شوی دی په لاره باندې راروانو موچاو په چاکوانو باندې یو انګریز والي او ټوټي کړیو په خپل نیټه باندې مړ دی چې دا دې خلکو را مخکې کړی دی ته به څه وایې را مخکې کړی نه دی والمقتول او قتل شوی چې دی میتون دا مړ دی بیا جلی په خپل نیټه باندې هغه اجل څه ته وایي ایل وقت المقدر هغه وخت چې کوم مقدر شوی دی د پاره د موت د لا داسې نه ده لکه څنګه چې زعم کړی دی بعضې معتزلو چې من ان الله تعالی بشک الله تعالی قطع کړي ده په ده باندې الاجل نیټه
وای نیټه خو یې لا ډېره وه وربشې ډېرې وي خو هغه یې قطع کړلې قطع الاجل زمونږ دلیل څه دی ملا صاحب چې دا په خپله نیټه باندې مړ دی وایي الله تعالی فیصله کړې ده په آجالو د عبادو علی ما علما من غیر تردد پروردګار ته خدا پته وه چې په دې پلان کې تاریخ باندې په پلان کې ټیم باندې به دا پلان کې انګریز دا ظالم چې کوم ظلمونه کړي دي دا به د دې مسلمانانو ګوتو له ورځي او دغه ځای کې بیا تاڼۍ کوي پته ورته وه که نه د پسې هغه خپله نیټه لیکل شوې الله په علم چې دغه تقدیر و تقدیر علمي خو بدلېږي ولې را مخکې شوی خو نه را مخکې شوی خو هندوانه او شومله دې یو ځای وخوړو نو صیب هغې خو تعالی څه نیټه را مخکې کړې نه وه خو همدغه دې نیټه وه نو همدغه دې څه وه قرآن کې هم راغلي دي چې یو سیکنډ نه مخکې کېږي او نه والمقتول او دا مقتول چې دی میتون نو دا مړ دی بیا جلی په خپله نیټه باندې په هغه وخت باندې چې کوم مقدر دی د پاره د موت د لا داسې نه ده چې زعم کړی دی بعضې معتزلو چې الله تعالی پرې کړې ده په د باندې نیټه لنا زمونږ د اهل سنت د پاره دلیل دا دی چې ان الله تبارک وتعالی قد حکم حکم یې لګولی دی په نیټو د عبادو باندې علی ما علما من غیر تردد په غیر تردد نه وبانه اذا جاء کله چې راشي اجلهم نیټه د دیو لا یستاخرون نه به وروسته کېږي ساعتا یو ساعت ولا یستقدمون نه به را مخکې کېږي نه به هلکه وروسته کېږي خو نه چې نیټه راشي نو را مخکې کېږي څنګه نه مولوي صاحب استقدام خو متصور کېدی نشي دا نیټه ده او په ده باندې را ده یو سکړی وروسته کوی نه شي وایي نه نو مخکې کوی خو یې نه شي یو ورځې وروسته کوی نه شي سبا ته یې واړوه دا مرګ نه هلکه مخکې کوی ګینه چې پرونۍ ورځې ته یې واړی نه د نننۍ نه پرونۍ ورځ ته وړي مرګ خو تېره شوې ورځ لا یستقدمون خو نه متصور کېږي نو بیا څنګه راځي جمله شرطیه څه کېږي څنګه نه مقید کېږي ووایه هغه د خیري خبره یې وکړه اذا جاء اجلهم دا شرط لا يستأخرون ساعة دا وتجزا ولا يستقدمون دا صرف عتب دی کما قبل باندې او د لا یستأخرون سره نه لګي ټول جمله باندې عتب دی اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة یو ساعت نه وروسته کېږي په دې ټوله جمله باندې دا عطف شي چې ولا یستقدمون هم مخکې کېږي هم نه مخکې کېږي هم دویمه دا د مولوي صاحب اذا جاء اجلهم سره دا نه لګېږي چې کله نیټه راغله دا ځان له دغه شوه چې نیټه راغله نو دا نه وروسته کېږي او چې لا نیټه راغلې نه ده نو د نیټې نه مخکې را وړاندې کېږي نو اذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دې نو لا یستأخرون ساعة بدعاء الاحبا که دوستان ډېر دعاګانې کوي چې خدای کنه یو کال وله ورکه نه ولا یستقدمون او نه مخکې کېږي بدعاء الاعداء بدعاء دعا د چا باندې اعداء دشمنانو باندې نه مخکې کېږي نه دویمه دا ده چې صاحب علیه رحمت دا د عربو یو ښي او عادت دی چې یو ذکر کوي او بل سره مراد نه خو اصلي ذکر کوي د دې دپاره ډېر نظایر په کلام د عربو کې نه راغلي دي چې عرب کې دا کاري چې یو خبره ذکر کوي او بل لکه پښتو کې زموږ استاسو مثال دا دی هلکه دا موبایل په څو باندې خرڅې وایي موبایل چې دی نو په 2000 باندې خرڅوم مړه سمه خبره یې وکړه چې خبره در سره جوړه کړمه پازابول مه کوه د 2000 نه یو ټیډي کم او نه زیات نه په کم او نه په زیاتو
نو په زیات خو ته خوشحالېږي خو هسې خلکو سره وایي هسې ورته خلکو وایي دقه رنګې ولا یستقدمونهم د دې قبیلې واحتجت المعتزله حجت نیولې د معتزله په حدیث باندې چې کوم وارد دي په دې خبره کې چې بعض طاعات چې دا زیاتواله پیدا کوي په عمر کې دا زیاتواله پیدا کوي هغه کده چې نه کوي تاسو معلومه دي چې په عمر کې زیاتواله پیدا کوي ولی وین هغه یو ولا يزيد في العمر الا البر نیکی چې کوم نه کوي دا او څوک چې په دې خوشحالي کې چې رزق یې پر اخیره شي او نیټه مې رسته شي سیله رحمي دي وکاندي دې سره خدای چې بل دا دی چې داوود علیه السلام ته خبر رالی چې د دې ستا سره چې دا کم مرګ چې دی نو د ټیم پوره کېدو دی او حکم اسرائیل علیه السلام وی ما ته دا دی چې په پلان کې وطن د نه پلان کې ځای کې ساواله دا ستا سره دا واپس کا غیب په تبانه باندې ولېږل کوي حضرت خپل ځای ته لاړ شه واپس داود علیه السلام چې خپل کاروبار برابر کړو واپس راغی چې ځای څوک چې سړی به مړي د قبر مبر له به ورشو مرګ چې خیال یې کوو قلار یې ایغ نیغ ګرځي عقل یې چپه کړي دا څنګه ناشنا کار دی ما ته الله تعالی ویلي چې عمر یې ختم دی بس 2 رکعاته مونځ یې وکړه الله په دې راز وکړي کا وایي ده چې دی یو روایت کې بلکې 9 روپۍ ورکړې وي ملنګ لا او ملنګ هغه نیک انسانونه هغه ورته د 1 روپۍ په عوض کې د 1 کال دوا کړې ده نو عمر یې 2 کاله نور سوا شوی انته خو یې چې عمر ته نشي وایي لا یستأخرون ساعة دا خدا دې رسته شو تاسو ناسو کسانو کې ورکې جواب معتزله خو چې چا کې څه دغه جیس ویو چیس کړي پراټه اوس خړلې ورکې جواب حدیثو جواب دی چې الله تعالی دا علم چې کچې دا طاعت فعل نه وي بیا هم دې سلیخ کړه وي ولیکن الله ته معلوم و چې دا افعال وکړي یعنی 2 قسمه باندې تقدیر دی دونه ډېر دی خو یو تقدیر علمی دی پاغي کې تغییر او تبديل راځي د الله په علم کې خود دغه داوود علیه السلام د مرګري عمر نه دی زیات شوی الله پاک دا پته و چې دا کوم نومله کوم عمر ولا مالک لري او اسرائیل علیه السلام ته کوم خبر وړاندې کړی دا خود قرنګي دا خدا سړی چې دی نو دا برا پاچیږي او 2 رکعات سبقي یو 2 روپۍ به زما په نام باندې ورکي او هغه سوال به ورته زه قبلو مدغی ملنګ دعا به او تقبلو من وکاله عمر به نورم سیوا کیږي د دقه وجنه الله پاک په علم کې خدا خبره و په الله په علم کې د عمر نه دی سیوا شیخ په نظر سره ما او تا او داوود علیه السلام ته او ملک الموت اسرائیل علیه السلام ته سیوا په دې پیښو چې دا عمر چې سیوا شوی دی وجه خیرات وجه سره مولا صاحبہ نو خو د الله په علم کې و چې دا به سیوا کیږي او نسبت یې ذکر دی دغه دا څونه روایت راغلي دي زیادت د عمر د پاره د زیادت د علم د پاره فکر دراله زیادت د عمر د استادانو په خدمت زیادت د علم او زیادت د عمر راځي د مور او پلار په خدمت زیادت د عمر او زیادت د علم او د دولت راځي نو په دې کې موږ دقت به توجیهات چې اصل کې دې سړی د عمر کم دی خو چې د تمیلاو دی الله په دې برکت د خدمت او تمیلاو او دویم جواب موږ دا کوو چې د عمر زیاتوالی نه د سي زیاتوالی مراد دی د عمر د زیاتوالی نه د سي زیاتوالی مراد دی لکه دا چې نک تاسو د چیرې اډه کړی دی او دې ټول تم پیلې واچولې موږ په دا ټول ته ونه رسیږي او بیا هم چې کوم دې پس دویمه پیلې چالو کړ دویمه مو ته ټول ډاکې کړلې
بیا ورته چې کوم دی درېیمه کې هم سر په کوچر کې کسکوي وسکوي بیا هم پاتې وي زه دا بل کلاس له ولي دي دا چې دی کې چې واښو څه معنا برکت لږ چې و ډېرو زیاتو خلکو ته ورسوي یو کال کې به د خدای د علم دومره خدمت والي چې هغه به د دیشتو کال بل څه د دیشتو کال وایي داسې ملیان تېر شوي دي چې په یو شو واروز کې تصنیف کړی دا جلالین تاسو څونه په شرنګ شرنګ باندې لګېستی وایي دا په څلوېښت ورځو کې سیوطي صاحب لیکلی سیوطي رحمت الله په څو کې لیکلی دی په څلوېښت ورځو کې لیکلی دا پکې الله تعالی څه اچولي ملا صاحبه برکت الحمدلله پنځو میاشتو کې خدای موږ له توفیق راکړ تفسیر هم لیکلی په 2017 کې مې بل خپل رجسټر وو شل کې مې رجسټر وکړ 2017 تاریخ کې دا موږ 2017 کې رسولې دی او څو ګوره 2023 ته خبره تشوه د مولا صاحبه دا دې ورته دی ولا کمپوزر یو د سیټینګ او د فټینګ او د میټینګ والا دا خبره ترته ونه رسول هغه ټیم کې موږ دوه لګولې کمپوزر په دوه دغه کوي لګولې په دوه هم کار نشي دا کولای دا رسول هیڅ کار به ما دا وکړل دا د الله فضل مولا صاحب فضل اوس که دا تفسیر خدای مکه وسوري ماته چې دی به ولي که په 15 کال کې مزنشم لیکل فلسو کې نشم لیکل دا په هغه ټیم سره خدای یو مدد شامل حال او خدای که په لږ کال کې ما د وسط لاندې لږ چې دا څنګه ما لیکل دی دا څنګه طریقې سره خدای پاک راوځي دی لسو کال کې ما د وسط نه بهار نو دا چې د استادانو د دعاګانو برکات واحتجت المعتزله بالاحاديث الوارده في فدي خبر کی جباز تعال کی راځي توای را پیدا کوي په عمر کې بیا نو لو کان مېدن کده عمل له خپل نیټه باندې وربشه ختم شوی دا نو ما عمل کو نو زمانه تاوان واړي نو مستحق به نه قاتل زمن مذمت او نه د عقاب ولا دیت نه د دیت ولا قصاص نه د قصاص ځکه نه د موت د مقتول د په خلق د دبانی او نه په کسب د دبانی خو په خپل نیټه باندې سم بڑ کېدو نو ما ولي شکر کو نو مړ شنو څه چلو شاسم مړ کېدو جواب دادی مولوی صاحبہ چې د دې دا معنا ده چې دا پلان کې کار د استادانو خدمت د مور او د پلار خدمت کې د نو کړي نو د تلويخ کاله عمر خو وی کو نو یا کاله کدای نو کړي یا کاله عمر خو وی کو نو یا کاله شو نسبت د دې دقیقه کیږي نسبت د دې چا دګي مولا صاحبہ دقیقه ده نو هم دا د مخ کې نه په قسمت والجواب جواب دادی عن الاول اذا ولنا جل جلاله كان يعلم الله فعلم كيو كانه لو لم يفعل كتديون كذا طاعت لرا عمر دب تلويخ قال لكنه علم ان الله تعلم كذا بدا كار كي عمر بدد او يا قال نسبت دي زياده يو كذا طاعت بناء على علم الله تعالى لانه لولا هذا كتدان بين لما كانت تلك زياده طالب متنوع وذا زياده طالب كم دي ورکو من دا په دغه ورفو په صدقه باندې ورکو دا په دا خدمت باندې ورکوم او ان ثاني د دویم نه جوابدار چې وجود د عقاب او د زمان په خاطر باندې دا تعبدي دي لارتكاب منهي وكذبي الفعل الذي مولي شبدا دا تعبدي دا چې خدای په کوي تبعات کې او مسلمان بنوچ مسلمان با الله وي موجنو حلال دا غي د فاطمه چې کوم تمام سزا کې راځي څنګه چې راځي مولا صاحب ځکه د الله نه چې کړي وا تا د غیر ارتکاب وکړو نو ګناهګار شې وان الثاني چې د وجود د عقاب او د زمان په خاطر باندې دا تعبدي دي شرعي طریقې باندې دي ولی ارتکابه المنهیه ځکه د مرتکب شو د منهی فعل او کسب د دو کو د فعل هغه پیدا کړی دی الله تعالی روسته دا غینه موت کسب خودو کو موت الله به پیدا کو په طریقې جری د عادت باندې لکه د الله عادت دا دی چې څوک کسب د قتل وکړي الله ته قتل پیدا کوي او که څوک کسب د خوړلو ډوډۍ وکړي الله تعالی ته موړواله پیدا کوي کله موړواله پیدا نه کړي نو سړی به موړو نشي په ان القتل کذا قتل چې دا فعل د قاتل له کسبن اگر چې دا د فعل نه خلقن
موت قائم بالمیت بس اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه آخر امتحانو استاد سره کې قریب دي ځانو ته کړک